السلام علیکم د عوامي پیغام کتونکو ته نن مونږ یو ځل بیا سنگر کې موجود یو. تاسو غیر چاپیره دا کته شي واوري شوي دي هټټ واوري شوي دي او په دې نو د کاندي ما په په باندې ګاډي ته وخت ما کلیل کنډو پورې راغله کنډو په دې خو ګاډي نه را په خو د دې طرف هم باندې خو ته پولیس دي هم په هغه ته باندې ته کوم راځي جو درې قیدو مسلې په مهرباني سره د زی ولړلی د زی متعلق باندې مونږ ته تاسو نه کوو چې په دوه څه مشکلات دي او اساس ستونزې سره مخ ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته خپل نوم او تاسو ته وایي چې تاسو ته دلته په دې ځای کې تاسو ژوند څنګه تیریږي؟ زما نوم ګلروز خان دی او زه دې څنګه اوسېدونکی یم او دلته خو جو ګرانه داره چې غر دی او یخ دی او بله خبره داره چې زموږ د روډ کې ځای په ځای ځایونه ټیکهدار نه جوړ کړي او که جوړ کړي دي نو هغه ځای کې وټه کړله چې لکه کم ځای ضرورت نه او ګران ځایونه یې پرېښي دي ازان یې جوړ کړي دي چې کوم کې تشون نه او په هغه ځای کې وټه کړله چې په کوم ځای کې ضرورت نه او بله دا خبره ده چې کم سے کم دغه ځای به تاسو اوس راغلي یئ کم سے کم 400 فوټ ځای به وي 500 ووایه او داسې د دې ځای نه واله او تر د هغه کلیل کنډا پورې 1 کیلومیټر به دی دا ټیکهدار پرېښی دی نو چې دا برابر جوړ ټوریزم هم راځي نور خلکو ته هم سهولتي او بله دا خبره په روډ لږه واوره دې ځای کې لږه واوره چې څو حکومت لرکي څه عوام ټیکټر راولي دا خوا دې خوا کېږي بس دا لاره اوس ما هلته یو بابا نه واورېده وایي چې دغه بره چیک پوسټ سره لارې بندې هغه خلک دې خوا ته نه پرېږدي او دې خوا ګاډي هغه خوا ته نه پرېږدي. حکومت دا خبره جو ساعت پورې صحیح هم ده ولې چې دا ځای ډېر خطرناک دی که دې ته ګڼه جوړه شي او ګاډي څوک واړی راواړی نو لکه هغو ته مسله جوړېږي حکومت خو دا اقدامات ښه کوي. او ستاسو د ژوند په څه طریقه کار باندې تیریږي؟ دلته خو یخ هم سوی ګوره چې لرګي ډېرې اوړه ډېرې جو الحمدلله شکر دی حکومت در سره تاسو سره څه تعاون هېڅ تعاون ما نشته خو چې په ملا کې د زور څوک ناظم د دې ځای ناظم څوک دی؟ د دې ناظم دی دا دغه ایم پی عزیز الله ګران دی او ناظم چې دی هغه کته سلطان روم دی جامع اوس خو هغه نشته خو سابقه ناظم و دا ټیکه چې د روډ د مین روډو کې نوم ډېر ده دا لینک روډونه خو پرې ده چې دا مین روډو کې دا ډېر دی. تاسو خپل نوم عمر زاید مې نوم دی څنګه اوسېدونکی ښه په ژوند متعلق به راته ووایئ چې تاسو دلته څنګه ژوند تېروي؟ ژوند خو چې زموږ دغه دا تاسینې سنګر روډ کلیر دی او دلته زموږ پولیسو نظامي ډېر غټه قرباني ورکړې ده چې خلکو ته یې دا ګونې چې دی دا کوم روډ چې دا کلیر دی او په دې باندې ټرافیک رفع دوا دی او ښکلي زیات راتلی شي دلته او دلته به د دې ته د ټرافیک هېڅ مسله نه وي.
چېرته ده دا ګاډي روان دي روډ مکمل کلیر دی او ښه بیا هم ښه سیل لږ ورته راتلی شي او لارې کې سره مکمل صفا دي او د سوات پولیس او د سوات انتظامیه چې دا ډېر په محنت سره